چې آرمي کوم ځای کې هار کړی دی، زمونږ د پاکستان آرمي کوم ځای کې چېرته بیلات کړی دی، که د جنګ په میدان باندې دی، که په دې ملک کې چېرته ډیزاسټر راغلی دی، که دغه شانتې د لوبو دا ایونټ شوي، نو زمونږ آرمي مخکې ما تاسو ته یو ځل یو انټرویو کې ویلي چې نمبر 1 و، نمبر 1 ده او نمبر 1 به وي. او زما په خیال چې تاسو وګورئ نو د هغه د دې جنګ خبره به وکړم چې د دې په انډین آرمي نه دوی په دې اوس موجوده جنګ کې کومې منډې تړې وښکلې چې هغوی په خپل میډیا باندې چې موږ ګنې داسې یو، موږ دا غونډ ملک د دنیا په سر باندې اغشتې ده، خو چې کله د پاکستان سره شي نو بیا ملکونه پناه کوي. او بیا د لوبو خبره چې کله راغله نو په لوبو کې که تاسو وګورئ نو زمونږه په پاکستان کې چې د دې کوم ټریننګ دی، د دې کوم هغه وخت سره ایکسرسایزز دي، نو لوبې خو دوی ته بالکل د ماشومانو کار ښکاري، نو هغه خو به الریډي په دوی په هغې کې نمبر 1 راځي او مبارکباد هم ورکوو. دا زمونږ فخر دی د پاکستان لپاره، خوشحالي وي پې ډېر زیات پې خوشحالي. کوم خلک چې آرمي پسې خبرې کوي، مختلف قسم پروپیګنډې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات اچوي، نو په دې څه وایې؟ الف خان صاحب تاسو مې یو پاکستاني او زه مې یو پاکستاني، بیا به زه تاسو ته وایم، تاسو ته موږ ویلي دي چې اول موږ پاکستانیان یو، اول موږ مسلمانان یو، ټیک ته دا ملک د مسلمانۍ په نوم باندې جوړ دی، بیا موږ پاکستانیان یو، بیا موږ پښتانه یو، د دې ملک پښتانه یو. د دې ملک پسې چې کوم سړی خبرې کوي نو لومبۍ خوا د دې ملک غدار دی، د دې نه غټه خبره نشته. او دې ځای کې به زه سره یو ایډیشن وکړم چې داسې مونږ ته ویل کېږي، اکثر مونږ ناست یو، یاره دې ځای کې آرمي سیویلین ووژل، دې ځای کې خپل افسر د خپل مفادو دپاره ووژه، دې ځای کې چې کوم دی نو په عوامو باندې رالل دا دهشتګردي، لکه تاسو به یو ټکي اورېدلي یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے. څنګه وردی ہے؟ هغې خو خواران دا خو هم د چا بچي دي، اولاد دي، زمونږ ریلیټډ خلک، زمونږ رشته دارو کې تاسو سره خوا کې تاسو وینئ دلته زمونږ په دې علاقه باندې داسې شهیدان یې مونږ له راوړل چې هغه مونږ ته پته ده یو آرمي په یو خپل افسر باندې دونه لویه خرچه وکړي او هغه به بیا هغه وژني. یو سړی یو سیول سړی دی او هغه به په ډي ایچ کیو یا په بل یو ځای باندې حمله وکړي، هغه به صرف پروټیکشن د هغه خپل ځای وکړي، خو بیا به هغه راشي به یې وژني. ولې هغې نه شي وژلی؟ دا پي ټي آی والا چې دا کم دا دونه الې ګولې جوړې کړې د دوی د خلاف لګیا دي، په دې سوشل میډیا باندې هم لګیا دي، ښکاره هم لګیا دي، خو چې نه کوي یو شیز نو دا پراپیګنډه ده، دا مکمل پراپیګنډه ده. دې زه تاسو له ګارنټي در کوم، ګارنټډ که په دې ما سره یو سړی هر څونه باز کړي را دي شي ما له دلیل راکړي، زما آرمي د اسلام پیروکار ده، قانون به فالو کوي، د قانون نه علاوه به په پاکستان سره غداري نه کوي، د پاکستان په سر باندې زما آرمي د سره کمپرومایز نه کوي. غټه خبره خو دا ده. بله خبره زه تاسو ته یو خبره کوم، یو بله خبره هم تاسو سره اډ کوم. زمونږ د خلک اکثر د بخښنه غواړم خو د سیاسي خلک مو وایي دلته دا بجټ دی هلته بجټ. الف خان صاحب زه کشمیر ته یو ځای ته لاړلم او په هغې کې یو آرمي والا ملګري ما ته ووایي چې راځه تا ته زه ثابتوم چې مونږ څه کوو. چې مونږ لاړو نو دا کچرې خو تاسو ته پته ده په دې غټ واړه اسونه چې خر ټایپ په دې باندې هغې سامانونه لوټ کړي او د ټایم روټۍ هغې له غرونو ته رسوله بره. آیا په دې خرچه راځي که نه راځي؟ آیا په دې خوراک تاسو چې په پټي کې مزدور جنګوی، مثال خبره واغلی ده یو ټایم مزدوري ور 17% بجټ دی او په 17% کې دا راپیل را غورځول او دا نو دا څه زیات خو نه دی که نه؟ زه تاسو ته دقه وایم، زما په خپل خیال چې ګورئ چې ستاسو ډیفینس مضبوط وي نو زما ډیفینس مضبوط دی، هله په ما باندې بل ملک نشي راتللی. په دې ملک کې اسرائیل لګیا دی، انډیا را پکې لګیا ده، دوبۍ پکې لګیا ده، ټیک ده که نه؟ او هغوی خپله کاروی کوي او زما په آرمي باندې هغه چې څه هغوی کوي نو هغه په هغوی باندې ورتین کوي. اوس آرمي زما د هغې مخالف لګیا ده، خفیه طور هم لګیا ده، ښکاره هم لګیا ده. اوس ته ما ته وایې چې زه دا بجټ دله نه ورکوم، دا بجټ ماله راکړه. نو سیاسي خلکو ته زه دا خبره کوم چې بجټ خو تاسو دا خپل چې کومې خرچې کوئ دا کمې کوئ په دې عوامو باندې وخورئ، هغې پرېږدئ. زما خپل وس کېږي نو چې زما خپل کوم ذاتي طور زما آمدن دی، زه وایم چې زه په خپل آمدن کې په ما باندې آرمي کېږي چې یاره ماله به دې له آمدن راکړي.